او د قیامت بل غټ علامه ده چې شوزو به جامع اغوستي خو بیا به هم لچی یعنی جامع به دومره لري چې بدن می تر د جامو معلومیږي دام د قیامت غټ علامه ده کی کتابونه لیکي چې په دې څه قومو باندې چې د عذابونو راغلي دي سخت عذابونه راغلي دي دا د شوزو به ستري په وجه باندې راغلي دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر دې امت باندې او خصوصا پر موږ به غیرت پښتنو باندې به دغه عذاب د شوزو په وجه باندې راځي د شوزو مردار کوم به ستر د بيزوګانی لکړي به دکتور قسم په خدای چې داسې عذابونه راشي چې زما د رب په ذات قسم په ګندل استړي په ګندل زما د رب په ذات قسم استړي الله تعالی د خپل قهر په جذبه کې نه راوړي خو کچیر قهر په جذبه کې راځي قسم په خدا کا څلور طرف نه اته طرف نه دولس طرف نه شپاړس طرف د ذات بلا کې یو طرف ته مخ وګرځي داسې عذاب دی الله تعالی شپاړس طرف ته چې ولا بلا کې بیا مخ وګرځي او قسم په خدای چې کور په ټولولې قسم په خدای استړي داسې عذاب د الله تعالی را باندې راځي کزمر دغه بیا غیرتیای زمر دغه بیا ننګي زمر دغه بیا ایمانی چې مر په کور کې پښه غزولې لونی و خونی و مینې می پکڅو کې لکه بيزوګانی ګرځي په لوڅ مخانو باندې قسم په خدای چې الله تعالی عذاب و هم ینو او په ورځ د قیامت به د زناکارو شوز سره دار کم زنانې راپورته کیږي کڅم صفه زنانې کڅون منځونه کوي پنځه ټیمه دغه رقم زنانې به الله تعالی په ورځ د قیامت د زناکار زنانو سره راپورته کوي چې په دنیا کې زناوي کوله د هغه زناکارو سره به دغه زنانې راپورته کوي نه دي دا پکڅو کې شروانی ای بل پړې څخه خلادام په مخ سره سپین سره دا مر سره پر یو ډنډي پر بل انډي باندې کېږي دا مر سره دت کوان شان ای به غیرت نارینه په کور کې ناس میړه زوی فلار ورور دا په کور کې ناس لازم غیرت دی دا زموږ به غیرت په وجه په مونږ باندې بد عذابونه راځي قسم په خدای چې درایي او ګوره کتاب لیکلی دی وای کچيري یو شزه د یو کور سره به ستر راوځي د دې شزه به ستري د دې کور د نارینه پر به غیرت باندې دلالت کوي چې ګوره زما فلار زما ورور زما زوی زما میړه دومره به غیرت دی چې زه په لس مخ باندې په دې څوک لکه بيزو ګرځم خو زما فلار زما زوی زما میړه او زما ورور د دې غیرت په کور کې نازب شي غزولې دي دا د دې پر به غیرت باندې وای دلالت کوي معلومه ده چې فلار به غیرت دی میړه به غیرت دی زوی به غیرت دی او ورور به غیرت دی چې د خور لور ماینا او مور دا په بیان باندې په لوڅ مخانو او په د ستري باندې ګرځي نه دا د دې پر د غیرت باندې چې دا دلالت کوي نو دام د قیامت د علامات څخه یو غټه علامه ده